السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. دا وخت بالکل ستاسو سره براه راست د دمام ښار نه چارچاپیره پښتانه دي. د ټولو پښتنو زړه شکریه ادا کوم موږ راغلي یو سعودي عرب په ټور باندې او کوم مینه محبت چې موږ ته میلاو شو هغه د ټولو پښتنو زړه شکریه ادا کوم. دمام کې دا ټیم ناست یم پښتانه دلته دي د کومو مشکلاتو سره د مخ دي او داسې څه مشکلات دي چې صرف پښتنو ته نه بلکې ټولو پاکستانیانو ته هغه مشکلات دي. هغه موږ غواړو چې انشاءالله ستاسو سره په دې سکرین باندې شیر کړو. کوم چې زموږ پښتانه وزیران دي هغو ته درخواست چې دا ویډیو وګورئ او کوم زموږ دا مسافر رونه دي د دوی دا مشکلات حل کوي. ځکه هر وخت کې زه دا وایم هر ځای کې زه دا وایم که دا مسافر نه وي د دې مسافرو دا پیسه نه وي زموږ وطن به دغه وطن نه وي لکه څنګه چې نن سبا دی. کوم چې پاکستان روان دی هم د دې پښتنو د دې پاکستانیانو خاص د دې مسافرو د دغه پیسو د وجې روان دی. دا زموږ سپیشل خلک دي او پرایم منسټر ویلي چې دا زموږ سپیشل او خاص خلک دي. نو زه هم د دې سپیشل او د خاص خلکو دی خاص خیال وساتلی شي. زموږ سره مشر ناست دی. سر دا راته ووایه تاسو څه مشکلات دلته دي؟ جی اصل خبره چې مشکلات خو عام طور باندې ډېر مشکلات خو الحمدلله اوس لږ لږ حل کېږي. خو موږ ته یو غټه مسله ده او خاص کر کوم چې لکه ټولو پښتنو ته بلکې پاکستانیانو کوم چې دلته کار کوي خو بیا خاص کر د فیملیانو والا ته هغه مسله ده چې د کنسولیټ د عدم موجودګۍ دلته لکه پرمننټ داسې جده شانتې یا ریاشن پرمننټ کنسولیټ نشته. اگر چې ډېر لوی پاکستاني کمیونټي ده دلته په ټول منطقه شرقیه کې لکه کوم چې غټ مین ښارونه دمام خبر جبیل حفر الباطن احساب کې دې ټول کې ډېر پاکستانیان شته او خو دا مسله چې دلته دی ټول د دومره غټې علاقې ته دومره ډېر لوی پاکستانیانو ته د هغوی دپاره کنسولیټ نشته. نو هغوی داسې کوي چې د ریاض نه په د میاشتې په منځ کې او بیا د میاشتې په اخر سر کې په جمعه او هفته ورځ باندې یو ټیم راشي بس د پاکستان د دغه نه سفارت خانې نه هغوی یو ډېر بیکاره ځای دی لکه نه پکې څه سهولیات شته. نو هغوی کرام شي نو هغوی صرف د نادره هغه یو ټیم راشي هغوی له کار کولی شي او یا څه وکالتنامې او لکه داسې معمولي غونډه شي نه هغه بي فارم وغیره هغه شی دغه کېږي میلاویږي. هغې نه علاوه رینیول نه کېږي. رینیول کې موږ ته ډېر لوی مسله ډېر خلک دی د آنلاین خبره کوي چې د ای سروس هغه واقع ډېر ښه سروس دی. خو هغه داسې شی چې ډېر زموږ داسې ملګري دي چې هغوی په دې شي نه پوهېږي. پښتانه ساده خلک دی که پښتانه او که غیر ساده په دې انټرنیټ او په دې او هغه ټول داسې دی چې په انګلیش او په دې به فیل کوي لکه او یا داسې دی چې هغوی دلته یو څو کسان دي هغوی خپل اشتهارات لګولي چې موږ ای سروس باندې لکه دا خدمت خلکو ته ورکوو لکه چې د هغې پیسې خو هغوی دومره پیسې اخلي چې هغه ما خپله دغه کړی تقریبا څه په 600 ریال پورې زما دغه رسېدلی به نو هغې نه خو زما دپاره ریاض تلل ښه لکه دومره هغه پیسه هم ډېر البته صرف دا چې لږ کړاو پکې د سړی بچت شي. خو دا یو مسله چې فیملیان والا دلته چا نوی بچی وشي دغه وشي نو هغې دپاره به ته ضرور ریاض ته ځي. دې ځای نه به ریاض ته ځي. د دمام نه 400 کیلومتر ده. دا تقریبا ټول نه نږدې چې احسان ځي احسان هم دومره خو بیا جبیل نه ځي هغه بیا 480 جوړېږي. د بل د ابګیګ نه ځي هغه هم بیا تقریبا دومره څه جوړېږي. حفر الباطن نه چې راځي هغه هم بیا څه ښه پوره لکه 600 کیلومتر جوړېږي. لکه ریاض چې ځې نو خامخا ورځ دوه به ته د کار نه ضرور کار نه به چوټي کې هغه پیسې به دې هم لګي لکه د ګاډي کرایه شو ګاډي کرایه شو چا سر ګاډی دا نه نو هغه ته به ډېر لوی تکلیف یې هلته بیا د اوسېدو او د دې نو دا لویه مسله ده. موږ ته په دې باره کې د سټیزن پورټل اپلیکیشن چې دی دې باندې ما 2 پیرې دغه کړی لکه یو پیره دا و چې د پوره ټریکینګ باندې چې د پرایم منسټر ته پیش شوه بیا هغه واپس راله وزارت خارجه ته بیا وزارت خارجه ته سفیر ته راله بیا دا دغه راغی چې ستا لکه دا مسله د دې باره کې موږ حل راویستو د دې لپاره تقریبا 2 میاشتې بعد دا دغه راغی جواب. بیا هغه چې ما سفارت خانې ته فون وکړو تپوس مې وکړو هغوی داسې هېڅ دغه نشته دا راته ووایه تاسو بیا مې دوباره وکړو اپلیکیشن خو بیا هم د هغې مسله او دا چې خاص دغه میلاو نشته مطلب دی هم به پوره ټایم لګي او ښه چې تاسو ووایې د ټیم راځي که نه هفته کې 2 ورځې راځي نو په دغه ټیم چې راشي نو کوم ملګري دلته پاسپورټ خدمي هغه رینیو کولی شي دلته پاسپورټ رینیول نه کېږي. هغه یو داسې وخت کې به هغه په دې کمپیوټرایز پاسپورټ باندې هم دغه نه کېږي خو هغه به دا بس کینسل شو موږ به تاله بل یو بوک راکړو هغه زوړ مینول چې دی نو هغه دلته سعودي کې په سعودي په جوازاتو دي کې هغه اکسپټیبل نه دی هغه قبلی نه او اوس پاکستان کې هغه قبلی نه ولې هغه دا کړو چې 2017 لکه 2018 شروع کېدو نه بعد داسې پاسپورټونه به دا بالکل موږ ته
قابل قبول نه دي نو هغه ځانه بیخي لکه اسې ځان یې اوبو کېدله ښه چې کوم فیملیز چې دلته دي که نه تاسو د مخکې هم خبر وکړه اوس فیملی دی یو ماشوم وشي دلته بالکل نو دغه ماشوم به هم وړی ریاض ته دا به ریاض ته هغې بل څه وړي حل نشته دلته که را ټیټ نه نه راشي؟ نه هېڅ حل یې نشته ښه دا به ریاض ته دا به ته ریاض ته وړې هلته هغه له به شناختي کارت دپاره اول نه به شناختي کارت دپاره داخله وکړي چې هغه درته وشي یو 15 شپږ ورځې بعد به لږ ته به واپس راشي بیا یو 15 شپږ ورځې بعد به ته بیا ورشي بیا به ورشي او بیا به هله د پاسپورټ دپاره داخله وکړي دا 2 پیرې به ستا تلل راتلل راځي پوره فیملي به یې در سره هغه تکلیف او دا ټول واقعي ډېر تکلیف دی مونږ پخپله جوبیل دمام د زما درېیم ځل دی چې راځم او ډېره په کثیر تعداد سره دلته پاکستانیان دي خاص کر زمونږ پښتانه دي او زیاتره هغه پښتانه دي کوم چې مزدورکاره خلک دي لیبر خلک دي چې دغه د ای سروسز او دغه څیزونو نه بې خبر دي زموږ سره دلته منیجر صاحب هم ناست تاسو د ایشو ته په کوم نظر ګورئ جی دا ایشو ټولې خبرې خو تاسو ته لکه شیخ صاحب وکړې که نه او لکه د شیخ صاحب مقصد دا دی چې لکه دلته کمپیوټرایز سیسټم پکار دی لکه د ایسټرن پروینس کې دمام کې که نه زموږ مین مقصد دا دی لکه اوس خو آنلاین هم دی او رینیول هم کېږي او ټوکن هم که نه آنلاین تاسو اخیستی شئ خو لکه مین مقصد دا دی چې لکه کمپیوټرایز سیسټم نشته که نه څه کسان راځي لکه منتلی بیسس باندې خو هغه صرف هغه رینیول وکړي هغه ستاسو کمپیوټرایز پاسپورټ وي هغې کې رینیول وکړي د کال دپاره یو نیم 2 کالو دپاره که نه هغه هم لکه اوس ختم شو تقریبا نو مین مقصد زموږ دا دی چې یاره دلته ایسټرن پروینس دمام کې چې کوم دی لکه کونسلیټ بحال شي مستقل پرمننټ منیجر صاحب دا راته وایي کونسلیټ صرف زموږ یو جده کې دی که نه نور خریو کې شته نه جده کې دی او ریاض کې دی او بل ځای کې نشته امبیسي خو ریاض کې ده د هغې کونسلیټ چې کوم شاخ دی په یو جده کې دی او دلته لکه ایسټرن پروینس کې هم پکار دی که نه د دمام کې دا یوازې دمام ریجن کې نه دویمه غټ سعودي عرب دی او پکار چې په هر ښار کې دغه 2-3 کسان پکې لګي دو خبر کړو چې هغه افیس هم داسې بیکاره غوندې دی کانټینري خو دی هفته کې ورته 2 ورځې راشي هفته کې تاسو 2 ورځې راشئ خو چې بیا هم تاسو کار کمپلیټ نشئ کولی دا ډېره بدنصیبي ده لکه اوس ماشوم پیدا شي هغه به تاسو بوځئ ریاض ته د هغې بل لار نشي چې یاره دلته به ستاسو ټیم راشي دو به هفته کې 2 ورځې تاسو راشئ دا خلک به ورته انتظار وکړي او د هغه انټري به وشي نو هغه هم نه کېږي نو دغه د دې مسافرو دا ټول چې تاسو وینئ دغه ریکویسٹ ہے زموږ گورنمنٹ آف پاکستان ته ټول پښتانه وزیران دي زموږ ویډیو پښتو کې جوړېدی مقصد هم دغه دی چې شکر الحمدلله زه خپله پارلیمنټ وزټ مې کړی دی او 80% ټول زموږ پښتانه دي نو برای مهرباني چې د دوی تکلیف درته دي وکتلی شي ځکه زموږ پښتانه دي زموږ اساسه ده او دا مشکل د دوی حل شي ډېره مهرباني